إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عزتمندو تو دنیا کې د انسان د راتګ مقصد الله ته نږدې کېدل دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب العزت فرمایي د پیری او د انسان د پیدا کېدلو غرض او مقصد دا دی چې دوی الله وپېژني. الا ليعبدون معنا صاحب جلالین کوي اے یتعرفون چې دې الله وپېژني، الله ته نږدې شي. دنیا ته د انسان د راتلو بنیادي غرض الله ته قربت دی، الله ته نږدېوالی دی. او عزتمندو دغه نږدېوالی به په هغه طریقه او په هغه لاره باندې کېږي، کومه لاره او کومه طریقه چې الله رب العزت خپل ځان ته د نږدې کېدو دپاره ښودلې ده، په بلې لاره نه شي کېدی. هغه کومه لاره چې الله رب العزت د خپل ځان ته د نږدې کېدو لپاره ښودلې ده، نو عزتمندو د هغې زده کړه، د هغې معلومات دا د قرآن نه کېږي، دا به د حدیث نه کېږي. ولې قرآن آسماني کتاب دی. الله جل جلاله دا کتاب د انسانیت د هدایت دپاره رالېږلی دی، هدن للناس، د ټولو خلکو د نیغې لاره باندې د چلېدو دپاره کتاب دا قرآن دی. او دویم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وجود مبارک دی. الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود په دې امت باندې اثباتلی دی. لقد من الله علی المؤمنین. رب العزت فرمایي په ایمان والو مې پیرزو کړې ده، احسان مې پرې کړی دی. او هغه پیرزو یې خپله اوثباتله په دې انسانانو باندې. ولې چې د دوی د منځ نه مې د دوی یو کس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبی جوړ کړو، او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د هغې بنیادي کارونه الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړو. یتلو علیهم آیاته، اولنۍ خبره د قرآن د آیاتونو تلاوت په خلکو ته کوي. ناظره دا کوم چې د ناظرې کلاسونه زموږ دي، په جومات کې قاري صاحب ناست دی، ناظره پړاوي، حلقه کېدلې د ناظره پړاویږي. په دې ځای کې دا دی کلونه وشو قاري صاحب د دلته کې د ناظرې او د حفظ یو ترتیب شروع کړی، او ماشاءالله په دې علاقه کې د هغوی شاګردان فارغ شوي دي. بهر د هغوی شاګردان د دې ځای نه الله فارغ کړل. اوس دا ناظره چې ده نو دا د پیغمبري چې کوم ډیوټیانې دي، ذمهدارۍ دي، په هغې کې بنیادي ذمهداري ده. دا نه چې ناظره چې ده نو دا بېکاره سیب دی، دا بېکاره نه دی، لوی عمل دی. یتلو علیهم آیاتې ویزکیهم، تزکیه به یې کوي. هغوی به غلط خویونه، غلط عادتونه، غلط عادات، غلطې عقیدې د دې صفایي به کوي. ښه خویونه، ښه عادتونه، صحیح عقیده دا به ورکوي. ویعلمهم الکتاب والحکمه، او د قرآن تعلیم به ورکوي، د حدیث تعلیم به ورکوي. دا څلور بنیادي کارونه دي د هر چې نن الله پاک په هر امتي باندې د پیغمبر کوم وجود اوثباتو، او هغې پرې د هغې هغه پیرزوی پرې کړې ده، نو په هغې کې د هغې نبي کوم کارونه الله ذکر کړي، هغه دا څلور کارونه. عزتمندو کوم د ځای کې چې زموږ تاسو راجمع کېدل دي، مخکې نه الحمدلله دا د یو مدرسې ځای دی او مدرسه چلېږي دلته، خو په دې کې یو نوی قدم اوچتېږي، یو نوی قدم روان دی. او هغه نوی قدم په دې کې څنګه چې د نارینهو دلته د مدرسې یو ترتیب و، نو د زنانو د علم یو مستقل ترتیب پکې روانېږي انشاءالله. د زنانو دپاره د علم مستقل ترتیب. عزتمندو الله پاک د هر انسان نه د عمل مطالبه ده. من عمل صالحا من ذکر او انثى. الله جل جلاله فرمایي چې نیک عمل وکړو. دا برنډې ولې لږ رانږدې شي نو ښه نه ده، دیوال لږ پرېږدي، رانږدې شي، رانږدې شي،
خپل مولوي صاحب ته مې وویل بیمار مې ما یو څلور میاشتې مخکې دا پریشان کړی بېګاره ته ټوله شپه تکلیف خو دا پروګرام دا د الله د دین خبره وي دې ته تګ هم ضروري اورېدل هم ضروري وینا هم پکې ضروري ده نو په دې بنیاد راوړل چې انشاءالله الله پاک ماته د دې په وجه باندې صحت هم راکړي او د دنیا او آخرت ښېګړه به راکړي نو دا خفه نه شي دا کوم ملګري چې مخکې کړی تاسو خفه نه شي عرض مې دا کولی چې الله پاک د خپلو بندګانو نه د عمل مطالبه کوي من عمل صالحا چا چې نیک عمل وکړو من ذکر او انثى دا نیک عمل کوونکې نارینه وي او که دا زنانه وي تاسو باندې خبر ته غوږ دیږي دې وګورئ که دا نیک عمل کوونکې زنانه وي او که نارینه وي د عزتمندو عمل به څوک کولی شي الله رب العزت فرمایي انما یستجیب الذین یسمعون عمل به هغه خلک کوي څوک چې خبره اوري څوک چې خبره اوري اولې اورېدل دي اولې زده کول دي د اورېدلو او د زده کړې نه پس په دې عمل وکړي چا چې نیک عمل وکړو من ذکر او انثى خا دا نارینه وي او که دا زنانه وي نو څنګه چې د نارینه نه د نیک عمل مطالبه ده دقسې د الله جل جلاله د طرف نه د نیک عمل دا مطالبه د زنانه نه هم څنګه چې د نارینه په دین چلېدل ضروري دي داسې د زنانه په دین چلېدل ضروري دي څنګه چې د نارینه لپاره جنت دی او جهنم دی او د الله رضا ده او د قیامت خوشحالي دي او د هغه ځای هغه نعمتونه دي او د هغه ځای پریشانۍ او غوستړي دقسې د زنانو دپاره دا هر څه دي دا نه چې صرف نارینه به جنت ته ځي یا صرف زنانه به دا نارینه به دا جهنم ته ځي یا داسې نه ده دا خواله بدواله دا الله د دواړو سره تړلې دي څنګه چې یو نارینه الله راضي کولی شي داسې یو زنانه الله راضي کولی شي څنګه چې یو نارینه په دین باندې عمل وکړي دی الله ته نږدې کېږي دغسې یو زنانه چې په دین عمل کوي دا الله ته نږدې کېږي حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نارینو دپاره مستقل به په مسجد نبوي کې حلقه لګېده هغوی به راتلل علم به یې زده کول هغه نارینه به بیا خپلو کورونو ته لاړو خپلو نارینو ته به زنانو ته به هغه نارینو د دغه علم چې کوم زده کړی دی دا به یې ورته ښودلو ډېرې خبرې بیا داسې وي چې هغه د هغوی په ذریعې سره نه کېدي نو حضرات صحابه کرامو بیبیانې د نبي اسلام خدمت کې حاضرې شوې او عرض کوي نبی اسلام ته یا رسول الله زموږ دپاره یو ورځ داسې مقرر کړي یو ځان له ورځ وي ځان له ځای او تاسو په هغې کې تشریف راوړئ او زموږ چې کوم ضروریات دي د دین هغه تاسو مونږ ته هلته وښایئ نبی علیه السلام حدیث کې راځي وایي نبی اسلام د هغوی دپاره په مدینه